السلام علیکم ملګرو، په کیناستر کې زموږ اولنۍ ویډیو ده. په دې کې به موږ زده کوو چې موږ د یوټیوب دپاره ټیک ټاک، انسټاګرام وغیره فیسبوک د دې لپاره به موږ ویډیو څنګه ایډیټ کوو. نو ځو د ویډیو په طرف ملګرو دغه مخامخ چې تاسو د کریټ کوم نیو نشان درته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک وکړئ، دې کې مختلف فریمونه دي. په دې کې دا اولنی کوم فریم 16.9 چې دی دا د یوټیوب دپاره دی، دویم ورپسې 9.16 چې کوم دی دا د ټیک ټاک دپاره، دریم 1.1 چې کوم دی دا د انسټاګرام دپاره وغیره وغیره. دا ټول د هر پلیټفارم دپاره خپل فریم استعمالیږي. چې موږ یوټیوب له ویډیو ایډیټ کوو نو موږ په دې کریټ باندې لاندې کوم اپشن تاسو ته ښکاري په دې باندې نو داسې مخ به تاسو ته راشي. په دې کې به ملګرو بیا تاسو ځان له خپل یو بیکګراونډ سلیکټ کوئ. هر قسم بیکګراونډ چې تاسو سلیکټ کوئ نو زه به په دې کې یو بیکګراونډ سلیکټ کړم ځان ته پوهې دپاره. دغه بیکګراونډ دی ما سلیکټ کړو. تاسو دغه د ګوتو په مدد سره داسې د رایټ سایډ ته داسې څومره غټولی شئ، د ویډیو مطابق تاسو ځان له غټولی شئ. ملګرو نو دغه خو بیکګراونډ نو اوس موږ د دې د کوم اپشن چې دی د دې باره کې به معلومات در د دې اپشن په باره کې زه تاسو ته درکړم. ملګرو د ټول نه اول چې دغه کوم نشان تاسو ته ښکاري نو دا د بیک دپاره دی، لکه کاینماسټر نه د وتو که د بیک په باره کې دی. بیا ملګرو کوم دغه دویم کوم اپشن چې دی دا چې ستاسو نه څه غلطي وشي، لکه زه دلته دا کټ کوم، دغه بیکګراونډ ما کټ کړو. نو که زه دا بیرته ووم نو دا به بیرته قشان یو شان شي، لکه دا به بیرته دا به کټ نه وي، بیرته به ټیک شي. دا د دغې دپاره دی. بیا ملګرو دغه دریم کوم نشان چې دی دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو په دې کې دلته کیپچر اینډ سیو دا چې کوم دی نو دا کوم ویډیو چې دا کوم تصویر چې دی نو د هغې نه یو سکرین شاټ اخلي او ستاسو سره په ګیلري کې دا سیو کوئ. دویم کوم اپشن چې دی ملګرو نو دغه ستاسو چې کوم ویډیو ده په دې اخره کې یا په لاوله کې کوم ځای چې تاسو غواړئ چې دا دې زموږ سره سیو شي نو په دغه کې دغه سیو کېږي. بیا ملګرو دریم چې کوم دی نو په دې دریم کې د ویډیو تاسو دریم لیر اخیستی شئ یا دویم لیر اخیستی شئ نو دا د دغې دپاره اپشن دی. بیا ملګرو په دې پسې راځي دغه اپشن په دې باندې چې کلیک وکړئ ملګرو دلته بیا تاسو وینئ زه به دا انیبل کړم. نو دلته تاسو ته صرف ښایي چې ستاسو د آډیو ستاسو د میوزیک څومره لکه څومره ولټیج دی نو دغه تاسو ته ښایي، لکه دا دومره د کار والا اپشن نه دی. په دې پسې بیا راتللی دی ملګرو دا هم دغه شان څنګه چې دغه د آډیو هغې سره دا هم دغه شان دی. نو د دې اپشن نه مې موږ بیا دغه ملګرو تاسو ته ویلي چې نه دا کوم چې دی نو دا ویډیو دا داسې پورته بوځي چې بیرته وایي نو کاته راځي. او بل دا دی ملګرو دا ستاسو د ویډیو اخره سر ته او اوله سر ته راولي، اخره سر ته تاسو دا بوځي. ملګرو بیا دلته دې خوا دې سایډ ته تاسو وینئ چې دا میډیا اپشن دی. یو دا میډیا اپشن دی، بل دغه لیر چې کولاو کوي په دې لیر کې بیا هم یو میډیا والا اپشن دی. نو دا د دې دواړو مختلف کار دی، لکه دا یو کار نه دی. لکه زه اوس مثلا د دې ځینه دغه سکرین ریکارډینګ راخلم نو دا سکرین ریکارډینګ ما راواغستو په دغه میډیا په اپشن کې. نو دغه تاسو وینئ چې دا د دې ویډیو نه مخکې داسې راغی داسې ترې راغی. خو زه اوس دغه لیر چې کوم اپشن دی په دې کې چې کوم میډیا اپشن دی دغه دې باندې زه کلیک کوم او په دې کې زه بیا دغه سکرین شاټ راخلم، سکرین ریکارډینګ راخلم. نو دا تاسو وینئ دا د پاسه پرې راغی، لکه د پاسه پرې راغی تاسو وینئ د پاسه پرې راغی. دا د دې دغه راغی. د دې دواړو کار لږ مختلف دی. بیا ملګرو په دې پسې راځي دغه لیر اپشن کې بیا دننه افیکټ دی. نو په دې افیکټ کې تاسو ځان نه بیا د دې خپل سټور دی لکه ماسټر کې هغې کوم ډاونلوډ کولی شئ. خو دې کې یو 2-3 زما سره دي. دغه کوم افیکټ چې ما راواغستو تاسو وینئ نه دغه را ویډیو چې کومه خړۍ کوم ستاسو د ګیلري پرسنل هغه دغه تاسو خړولی شئ په دې باندې. ورپسې په دې لیر کې بیا تاسو ته ښکاري دغه سټیکر والا اپشن دی. نو په دې سټیکر کې تاسو ځان نه بیا هر قسم تاسو په ویډیو باندې سټیکر لګوئ یا تاسو په تصویر باندې سټیکر لګوئ نو دغه ټول په دې کې موجود
یو پسې ملګرو دغه ټي والا کوم نشان چې دی دغه ډیسکټاپ په دې باندې چې کلیک وکړئ دې کې تاسو لیکل کولی شئ لکه زه پکې اوس مثلا یو څه ولیکمه نو دلته هم تاسو دغه لیکل مه ورته چې اوکې کوئ بیا تاسو بیا ملګرو په دې باندې کلیک وکړئ دغه ایډیټ یې تاسو ته ښوولی په دې کې تاسو ایډیټ کولی بیرته هم شئ او دغه د دې انیمیشن دی یعنې تاسې څنګه جوړول غواړئ تاسو رایټ سایډ او لیفټ سایډ او لکه دا تاسو هلته وینئ که نه په ویډیو باندې تاسو وینئ په دې کې ټول دغه آپشن دي دلته بیا د دې کلر دی تاسو کلر چینج کوئ څه کوئ که نه دغه کلر دی بیا په دې نورو آپشنونو کې بیا وروسته کار شته دغه به بیا بحث کوو انشاءالله ملګرو نو دغه و دغه لیر والا آپشن و بیا به دې کې ملګرو دغه آډیو والا آپشن دی د آډیو مطلب چې تاسو به خپله ویډیو باندې څه آډیو یعنې څه میوزیک ستاسو سره درسره وي او تاسو بیا هغه ورخېژوئ که نه نو زه به دلته د دې ځینې یو میوزیک راوالم مثلا زه دا میوزیک رالمه نو ما هغه سلیکټ کړو تاسو وینئ چې دا دی په دې ویډیو باندې دغه ولګېدو تاسو وینئ چې دغه ویډیو باندې دغه آپشن دغه آډیو ولګېد ملګرو بیا به دې وسي دا ریکارډینګ والا آپشن مې کوم که نه نو زه چې کومې خبرې هم کوم نو دا ها ملګرو نو نننۍ ویډیو صرف زموږ دومره وه چې د آپشن په باره کې معلومات وکړو او دغه آډیو هم ولګولو او دغه د لیر والا کوم لیر چې د تېره پاسه لګېدو دغه موږ وکړو او انشاءالله په راروانه ویډیو کې به بیا موږ په دې باندې نور بحث او انشاءالله نورې ویډیوګانې به هم په دې باندې جوړو او که ویډیو مو خوښه شوې نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. خدای په امان.